بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشاله به یې، وخت ساعت به مو ښه تېرېږي. ګرانو کتونکو، ننني پروګرام کې موږ سره د صوبه خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لرونکی امیر حیدر خان هوتي صاحب میلمه دی په پروګرام کې. سر د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. مهرباني ستاسو د راتلو. نن به مونږ د حیدر خان هوتي صاحب نه څه تپوسونه کوو چې دغه په ملک کې چې کومه دغه دهشتګردي روانه ده، چې دغې څه وجوهات دي او روکتام یې څنګه کیدی شي. عوامي نیشنل پارټي په ټول ملک کې وجود لري، که هغه پنجاب دی، که هغه کراچۍ ده، سن یا بلوچستان، خو د دوی منشور او سیاست د پښتنو نه تاویږي. په دغې باندې به هم خبره کوو. په 11 اکتوبر باندې په خیبر کې چې د پښتنو دغه کومه غونډه شوې ده، د لاک نه زیات خلک دغه ځای کې د یو اندازې مطابق راټول شوي دي. په دغې باندې به هم خبرې کوو. سردار ته ووایي چې دغه چې کومه غونډه وشولله په خیبر کې، نو ګڼ شمېر خلک دغې ته راغلي وو. ستاسو دغې حوالې سره څه نظر دی چې دغه به پښتنو ته وده ورکړي، نقصان به ورته ورکړي؟ زما په خیال د نقصان خو په هغې کې څه خبره نشته دی، ځکه چې د پښتنو کوم بنیادي مسایل دي، مشکلات دي، د هغې په حواله دا جرګه شوې وه، او هغه جرګه یو مخصوص ډلې ته محدود نه وه، بلکې په هغې کې زما په خیال تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو او ټولو تنظیمونو او پښتنو په اتفاق شرکت کړی و. زما په خیال داسې جرګې خو د پښتنو دپاره ضروري دي او فایده مند دي. سر دا ده چې ستاسو باره کې یو خبره به کېدله د مردان د خلکو نه به مونږ اورېدل چې کله هم حیدر خان د مردان نه الیکشن کوي نو هغه به چېرته کې هم نه فیل کېږي. د هغې په شا باندې ستاسو دغه تعمیراتي کارونه دي، سړکونه هم جوړ کړي دي، میډیکل کالج هم دلته راوړی دی، یونیورسټي هم راوړې ده. د هغې نه علاوه یو بل هغه چې کوم ولسي رنګ دی هغه هم ستاسو په شخصیت کې ښکاره دا دی چې د خلکو دغه چې کوم مړي ژوندي دي، نو کوشش تاسو دغه چې موجود یې نو هر ځای ته هم ځان رسولی. دغه هم نه دي کتلي چې دا د غټ حیثیت سړی دی، دا د ورکوټي حیثیت سړی دی. خو د 2024 په الیکشنز کې دغه خبره چې ونه غلطه ثابته شوله او تاسو باندې د مردان خلکو اعتماد ونه کو، نو دغه څه وجه کېدی شي؟ داسې راځي چې الیکشن کې ګټه او بیلا دواړه کېږي. که یو سړی دا سوچ کوي چې زه به چېرته په الیکشن کې بیلات سره نه مخامخ کېږم، نو زما په خیال دا د هغې انسان ډېره لویه غلط فهمي ده. ما په ژوند کې چې کله لومبني الیکشن خپل کړی دی، نو ما هغې کې بیلات کړی دی. 2002 کې ما لومبنی الیکشن کړی و، ما هغه الیکشن بایللی و، او بیا د هغې نه پس د 2008 2013 او د 2018 الیکشن ما مسلسل 3 الیکشن ګټلي دي، چې د کوم دپاره زه د پارټۍ د کارکنانو، د پارټۍ د تنظیمونو او بیا د مردان د ولس او د ټولو ووټرانو مشکور یم چې هغوی په ما باندې دا اعتماد کړی دی. 2024 الیکشن په مخصوص حالاتو کې شوی و، او زما د بیلات یا د الیکشن د هغې نتایجو یو وجه نه ده. د هغې الیکشن په حواله ډېر شی اعتراضات د ډېرو سیاسي ګوندونو او د جماعتونو شته دی. په هغه الیکشن کې د ادارو کردار ډېر مشکوک دی، او بیا د هغې نه علاوه زما په خیال چې کوم سلوک عمران خان سره وشو، نو عمران خان د یو مظلوم د حیثیت مخې ته راغی ولس ته، او بیا زما په خیال چې په دغه الیکشن کې ولس د اسټابلیشمنټ خلاف هم د خپلې رای اظهار کړی دی، او هغه یو نیم کال چې کوم د شهباز شریف صاحب حکومت و، نو زما په خیال د هغې کارکردګي هم ښه نه وه. نو دا ټولې خبرې چې رایوځای شوې، نو د هغې په نتیجه کې د الیکشن دغه نتایج رالل، او هغه نتایج کم از کم په ذاتي حیثیت ما قبول کړي دي، او همدغه وجه وه چې ما هغه نتایج قبول کړل. نو هغې نه پس چونکې ما سره د پارټۍ یو ډېره لویه عهده وه، او ما ځان ذمهوار ګڼم، ځکه چې په مردان کې کم از کم څومره فیصلې شوې وې، نو زما په صلاح، زما په مشوره شوې وې،
او په مردان کې موږ ته هغه نتایج حاصل نشو چې کوم نتایج موږ خواهشمند وو. په دغه په بنیاد باندې بیا په هغه وخت اخلاقاً ما دا مناسب ګڼل چې ما سره کومه پارټي هوده به چې د هغې نه زه مستفي شم. سیاست به جاري وي، پارټي به خپلې هلې ځلې جاري ساتي، زه به خپلې سیاسي هلې ځلې جاري ساتم او د را روان وخت لپاره به ځان تیار وو انشاءالله. سر عوامي نیشنل پارټي په پنجاب کې هم وجود لري، په سند کې هم داغي وجود شته، بلوچستان کې خو ظاهره خبره داغي پښتونخوا په شان کې سیټس همیشه ګټلې دي. خو د ان پی چې کوم منشور دی یا کوم سیاست دی یا کوم مشران دي دوی چې کله مونږ تقاریر اورو نو د دوی ټوله خبره د پښتنو نه تاویږي. نو دې کې یو خبره دا مخې ته راځي چې د پنجاب کم خلک دي هغه اګنور کیږي. نو د دې څه وجه کېدی چې تاسو دا نه ګڼئ چې دغه د پنجاب چې تاسو کوم ووټرز دي یا کوم خلک دي یا چې د پارټۍ کم د مستقبل کم دغه د پنجاب خلکو ته د ایکسټنشن کم پلان دی هغه به ډېر سره متاثر شي؟ تاسو راځي چې د پښتنو مشکلات، تکلیفات، ازمایښونه دومره دي چې په هغې باندې خاموشي خو موږ اختیارولی نه شو. او د 13 کاله داسې د دې تحریک بنیاد د ولس خدمت او د ولس لپاره اواز پورته کول دي. زه دا نه ګڼم چې عوامي نیشنل پارټي د پنجاب دپاره، د سند دپاره او د بلوچستان دپاره اواز نه پورته کوي. عوامي نیشنل پارټي په مختلف پلیټ فارمز باندې د ټول پاکستان د ولس لپاره اواز پورته کوي. خو چونکې تاسو صحافت کوئ په پښتونخوا کې او تاسو تعلق د دې سیمې سره دی، نو ظاهره خبره ده چې تاسو ته زیات هغه ستړی ښکاري او هغه بیانونه ښکاري او هغه بیانیه ښکاري چې په کوم پښتونخوا کې ده. په بلوچستان کې د بلوچستان ملګري د بلوچو خبره کوي، په پنجاب کې د پنجاب ملګري د پنجاب خبره کوي، په سند کې د سند ملګري د سند خبره کوي، او بیا په هغه صوبو کې چې کوم پښتانه آباد دي نو د هغې د حق خبره کوي. بلکې عوامي نیشنل پارټي خو تش یو مخصوص صوبې پورې محدود نه ده. د عوامي نیشنل پارټي سیاست خو د انسانیت خدمت دی. باچا خان بابا د پښتون د خدمت خبره نه کړې، باچا خان بابا د الله د رضا لپاره د الله د مخلوق خبره کړې ده. او چې باچا خان بابا د نظریه بنیاد د الله مخلوق دی نو په د الله په مخلوق کې دا ټول خلق راځي او دا ټول قومونه پکې راځي او زمونږ نن هم همغه نظریه ده. سر تاسو چې کله په 2008 کې د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مقرر شوی، الیکټ شوی، نو تاسو ته دا اعزاز حاصل دی چې ینګیسټ چیف منسټر اف خیبر پښتونخوا چې څومره تر اوسه پورې راغلي دي. نو دغه وخت کې د انسان په حیثیت باندې تاسو څنګه محسوسول؟ ظاهره خبره چې دا یو ډېره لویه فیصله وه. زما عمر ډېر کم او په دغه عمر کې دا دومره لویه ذمهواري تش زما دپاره نه، د هر انسان دپاره یو ډېر لوی ازمایش او یو ډېر لوی امتحان. نو زما دپاره یو لوی ازمایش هم و، زما دپاره یو لوی امتحان هم و او زما دپاره یو ډېره لویه نوې تجربه هم وه. نو ظاهره خبره دا ده چې زما احساسات هماغه وو چې کوم که زما په ځای هر یو بل انسان دی نو د هغه به هم همدغه احساس او دغه سوچ وي چې کوم هغه وخت کې زما وي. او هغې نه بیا تاسو په عملي توګه باندې تاسو وښودلو چې د پښتونخوا څومره دغه راغلي تر اوسه پورې حکومتونه، نو عوامي نیشنل پارټي او خاص تر ستاسو چې کله دغه چیف منسټري وه نو ډېر زیات کارونه وشو، سړکونه جوړ شو، یونیورسټۍ جوړې شوې، کالجونه جوړ شو. او د دغې په شا باندې ستاسو څه دغه و؟ په دغه حواله باندې د ټولو ناول خو د الله کرم او د الله حکم و، ځکه چې د رب د حکم او د رضا نه بغیر هیڅ ممکن نه دي. او د هغې نه پس زما د مشرانو رهنمایي وه او د ملګرو مرسته او ملګرتیا وه. سر دې کې یو سوال کوم بخلې سره مرسته او د مشرانو تعاون خود محمود خان صاحب سره مو موجوده چې کوم چیف منسټر ناست دی هغه سره هم دی، خو د هغوی هغه کارکردګي چې ده نو مخې ته نه راځي لکه محسوسیږي نه. د محمود خان ایجنډا او د موجوده وزیر اعلی صاحب ایجنډا د عمران خان نه شروع کیږي او په عمران خان ختمیږي. او زما د مشرانو ایجنډا د پښتنو د بقا او د خدمت نه شروع کېده او د پښتنو په بقا او په خدمت ختمېده. ما ته زما مشرانو دا نه وی
چې زمونږ د ذات دپاره خپله کورسه استعمال کا یا د پارټۍ د سیاست دپاره خپله کورسه استعمال کا. ما ته زما د مشرانو وینا دا وه چې د پښتونخوا د ولس د خدمت دپاره خپل ستړي او خپل کوششونه وکړه. دغه بنیادي فرق په ما کې او په دې نورو وروڼو کې دی چې د کوم نومونه چاپ شو واقع. سر عوامي نیشنل پارټي باندې یو تنقید کیږي د نورو پارټو په شان کې د بعضې حلقو نه هغه تنقید دا راځي چې دې کې چې کوم دغه مرکزي چې د دې کوم صدارت دی نو هغه څه وخت مخکې یو مورثي شکل هغې اختیار کړی دی. نو تاسو دغې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ زه دا نه ګڼم جي، ځکه چې د دغې کور کم حیثیت او کم مقام دی د پښتنو په سیاست کې د پښتنو په خدمت په حواله د ازادۍ د تحریک نه والا تر د آئین د حکمرانۍ او د بالادستۍ دپاره د پښتنو د حق دپاره د پښتنو د ښېګړې دپاره د پښتنو د خدمت دپاره د دغې کور د خدمت ثاني نشته دی. د پښتنو په دغې کور د مشرۍ په دې کور یو ډېر لوی اعتماد دی، ډېر لوی احترام لري او ډېره مینه ورسره کوي. او هر کله چې د هغه کور یو فرد مخې ته راغلی دی نو هغه په خپل ذاتي خواهش نه دی راغلی، هغه د پارټۍ د خلکو د رای په نتیجه کې راغلی دی. که ولی خان بابا د دې پارټۍ مشري کړې ده نو هغه هم د پارټۍ د ادارو د فیصلو او د ملګرو د رای په نتیجه کې وه. که اسفندیار خان د دې پارټۍ مشري کړې ده نو هغه هم د دې پارټۍ د ادارو او د ملګرو د رای په نتیجه کې وه. او که نن عمل خان مرکزي صدر دی نو هغه هم د پارټۍ د ادارو د یو فیصلې په نتیجه کې د دې پارټۍ صدر دی. سر دهشتګردي یو ډیره غټه مسله ده د ټول ملک ته خصوصا بیا د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او بیا په پښتونخوا کې هغه یو ډیر شدت اختیار کړی دی په نږدې ورځو کې. د دهشتګردۍ ښکار عوامي نیشنل پارټي ډیره زیاته ښکار شوې ده، قربانۍ یې ورکړي دي د بلور فیملی په شکل کې، نور داسې ګڼ شمېر قیادت ته دغه ترهګرۍ ښکار شوې دی. یو وخت کې دا ترهګري څه کنټرول شوې وه، دوباره بیا د تیر څه وخت څه مودې نه پس هغې دوباره یو د شدت یو شکل اختیار کړی دی. نو تاسو د یو سیاسي رهنما په حیثیت باندې د دغې وجوهات څه ګڼئ؟ څوک د دې ذمه دار دی؟ بعضې خلک داسې وایي چې ذمه دار خلک د دې ذمه دار دي او بیا د دې روکتام څنګه کیدی شي؟ تاسې ده چې ستاسو دا سوال چې کوم په ما باندې وکړو نو د دې اهمیت دومره دی چې زما په خیال د یو سوال په جواب کې دا خبره پورا واضحه به نشي. خو بهرحال زه به کوشش وکړم چې په مختصر ټکو کې زه ستاسو د پوښتنې جواب درکړم. داسې دی چې دهشتګردي زموږ په وطن، زموږ په خاوره، زموږ پیداوار نه دی. یعنی پښتنو په خپله خاوره دهشتګردي نه شروع کړې ده او نه پښتانه د دې دپاره ذمهوار دي. دا دهشتګردي په پښتنو په خاوره په پښتنو مسلط کړې شوې ده او د هغه وخت نه د دې آغاز شوی و چې کله د روس خلاف د امریکې په جنګ کې پاکستان مرسته او ملګرتیا وکړه او په هغې کې د پښتنو سیمه استعمال شو، پښتانه استعمال شو. بیا د هغې نه پس د پاکستان ریاست چې به کومو خلکو ته خپل دوستان وی، همدرد به یې ورته وی، ملګرتیا یې وه ورسره، هغه اول د مجاهدینو په شکل کې او بیا په یو وخت کې د طالبانو په شکل کې شو. بیا د 9/11 نه پس د امریکې د دباو په نتیجه کې هغه چې کوم د ریاست دوستانو هغه په یو شپه کې د یو ټلیفون په نتیجه کې د ریاست دشمنانو ګرځېدل او بیا د پاکستان په خاوره باندې د یو جنګ آغاز وشو. بیا د هغې نه پس په دې کې د ګډ طالب او د بیډ طالب په نوم باندې تفریق وشو چې دا ښه طالب دی، دا خراب طالب دی، دا ښه دهشتګرد دی او دا خراب دهشتګرد دی. هغې خبرې ډېر لوی نقصان ریاست لم ورکړه او ولس لم ورکړه. بیا د هغې نه پس چې د ریاست کوم ریسپانس و هغه هغومره مؤثره نو
چې څومره پکار وو او که ریسپانس چرته راغلی هم دی نو زما په خیال د هغه ریسپانس په نتیجه کې د دهشتګردو نقصان کم شوی دی او د عام ولس نقصان زیات شوی دی په لومړني ځل باندې که یو کامیابه کاروایي شوې ده چې په کوم کې دهشتګردو ته شکست شوی دی او ولس فایده کې پاتې شوي دي یا ولس نسبتا بچ پاتې شوي دي نو هغه ملکن ماډل دی هغه سوات ماډل دی چې په کوم کې په لکاو تعداد کې خلک مجبورن د کورونو رالل هلته کاروایي وشو او دغه کاروایي په نتیجه کې هغه ټولې علاقې د دهشتګردو نه پاکې کړې شوې او دا خلک په څو میاشتو کې دننه په خیر خیریت واپس خپلو کورونو ته لاړل خو چونکې د پاکستان جیوګرافیکل پوزیشن داسې دی او پاکستان په تیرو وختونو کې بعضې داسې فیصلې کړي دي او د پاکستان په ګاونډ کې داسې حالات پاتې شوي دي او داسې حالات دي چې دا سلسله مکمل نه ختمېدی شوه او نه مکمل ختمه ده خو د حکومت د اړخه او د ریاست د اړخه چې کوم تسلسل سره د دې خلاف مؤثره ستړې پکار وه تسلسل سره هغه مؤثره ستړې ونه شوه مختلف حکومتونو چې کوم زموږ نه پس رالل هغې هغه شانتې دا ذمواري قبوله نه کړه او ذمواري وا نه غشتله هغې دې سختۍ ته او دې ازمایش ته ځان مخامخ نه کړ د هغې په نتیجه کې که تاسو وګورئ نو چې کله د آرمي پبلک سکول واقعه وشوه او هغه وخت بیا ټول سیاسي جماعتونه کېناستل او نیشنل ایکشن پلان راغی نیشنل ایکشن پلان د دې لپاره و چې په هغې باندې عمل درآمد وشي او د هغې عمل درآمد په نتیجه کې د دې ملک نه دهشتګردي ختمه شي خو بدقسمتۍ نه په نیشنل ایکشن پلان باندې عمل درآمد ونه شو د نیشنل ایکشن پلان په یو نقطه عمل درآمد شوی وي نن به دا حالات نو بیا زه د نوم وایم جنرال فیض حمید افغانستان کې چې حکومت بدلېده په هغې کې چې د فیض حمید کم کردار ښکاره شو بیا د هغې نه پس چې کومو خلکو سره فیض حمید هغې وکړې او د هغې وخت حکومت او د وزیر اعظم په رضا او په مرضۍ او په صلاح یې وکړې او هغه خلک یې واپس راوستل او دلته یې آباد کړل هغې لارو خلکو ته یې یو ځل بیا لارې کوله وکړې نو د هغې په نتیجه کې دهشتګردۍ یو ځل بیا ډېر شدت سره سر راپورته کړ او دا نن چې تاسو د دهشتګردۍ دا کوم حالات او واقعات وینئ دا بنیادي طور د دغې غلطو فیصلو په نتیجه کې شوي دي او ضرورت د دې خبرې دی چې اول خو کوم خلک د دې لپاره ذمہوار دي پکار دی چې هغه خلک جوابدeh شي د پاکستان د قانون مطابق د هغې خلاف کاروایي وشي او چې دا کوم حالات خراب شوي دي او دا کوم خلک رادننه شوي دي د دې خلکو خلاف مؤثره کاروایي وشي یو تپوس دی کې دا دی چې لکه صرف فیض حمید خو نه دی که نه د فیض حمید په شا باندې خو لکه پوره خلک دي نو که اکاونټیبلټي کېږي نو خو به صرف د فیض حمید نه کېږي هر هغه فرد قرار پاتې شوی دی که هغه فیض حمید دی او که بل څوک دی که هغه د هغه وخت وفاقي حکومت دی او که د هغه وخت صوبایي حکومت دی هر هغه فرد چې هغه په دې جرم کې ملوث دی او دا ظلم او دا زیاتې د قوم سره کړی دی د هر هغه فرد احتساب پکار دی چې وشي روکتام به څنګه کېږي اوس موجوده څه پکار دی ټیک ته چې هغه خو به اکاونټیبلټي وشي خو دا اور چې دی هغه خور شوی دی د دې لپاره ستاسو په نظر باندې څه پلانینګ کېدی شي څه سټریټجي اختیارول پکار دي او چې دا څیزو کنټرول شي او د جرړې رډي ختم شي دا د پښتنو د لکه پښتنو جرګه چې کوم وشوه او د هغې جرګې کوم تجاویز رالل او دغه تجاویزو پکار دی چې عمل وشي چې په دغه تجاویزو عمل وکړي خپله پاک خاوره د دې هر څه نه پاکه کړي دا ګوډ او بیډ پرېږدي او د ګاونډي ملکونو سره کېنې او خپل معاملات ټیک کړي او د ولس مرسته او اعتماد حاصل کړي او د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې د خپل ولس تذلیل ونه کړي د خپلو خلکو کورونو ته او کاروبارونو ته نقصان ورنه کړي او بې ګناه خلک چې کوم دي هغې ته نقصان ونه رسوي نو دا مسله به ورو په خپله حل شي انشاءالله الله دې وکړي چې ختمه شي سر یو بله ایشو ده چونکې ډایرکټ خو دا ستاسو سره ریلیټډ نه دی خو زه کوشش کوم چې لینک کړم
په دې امتحانونو کې نقل یو ډېر زیاته ایشو ده. زموږ چې کوم د 10 او د 12 چې کوم د ماشومان دي نو هغه د تباهۍ طرف ته تقریبا چې آلموست روان دي. دلته کې 1000 پلس نمبر واخلي خو بیا د امډیکیټ په ټیسټ کې اپیر کېدی نشي. یا د هغې نه علاوه بیا نور چې کوم داسې د مقابلې امتحانونه وي د سی ایس د پی ایم ایس خصوصا د سی ایس خبره به وکړم نو بیا مونږ ګیله دا کوو چې یاره مونږ د پنجاب سره مقابله نشو کولی او هغه الزام چې دی ان ون وی آر دی ادر مونږ په د پنجاب په سټوډنټس باندې لګوو. نقل د ډیر وخت نه یو غټ ایشو ده خو د 2015 نه د یو داسې شکل اختیار کړی دی چې بعضې تعلیمي ادارې هغوی ویلی کېږي چې په بورډ کې پیسې ورکوي د خپلې خوښې سټاف واخلي د خپلې خوښې انسپکټر واخلي او نور هم څه داسې حرکتونه کېږي چې لکه هغه زه بخلې سره ستاسو مخکې او د کیمرې په مخ کې نشم ویلی. نو یو خو دا ده چې لکه د موجوده چې کوم حکومت دی دوی سره چې کله خبرې وکړي نو دوی وایي چې یاره مونږ دا اقدامات کوو او دا کوو او دا کوو. او سیکرټري سره ما خبرې کړې دي هغه هم صرف خبرې کوي او دا خبرې مونږ ډېر وخت نه اورو کمې پکې نه راځي. یو خو دا ده چې عوامي نیشنل پارټي هم د دې نه مونږ مبرا کولی نه شو ځکه چې ستاسو هم د 2008 نه 13 پورې حکومت او دا مسله په هغه وخت کې وه اگر چې د دې لیول نه وه نو سر ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دی دې لپاره؟ داسې راځي چې اوورال دا ذمواري خو چونکې اوس ایجوکیشن ټوټلی ډیوالوډ سبجیکټ دی او د قسم ترمیم نه پس دا اختیار مکمل صوبو ته ملوي شوی دی. نو ظاهره خبره ده چې په دې حواله باندې سم اقدامات کول دي هغه خو به صوبایي حکومت کوي ځکه چې دا اختیار د صوبایي حکومت دی بل چا سره دا اختیار نشته دی. او د کوم مشکل ذکر چې تاسو وکړو نو بالکل دا یو تلخ حقیقت دی خو تش دومره به ضرور تپوس کول غواړم چې کوم ماشومان نقل کوي که هغې سره سیسټم ملګرتیا نه کوي نو هغې نقل کولی شي خو سیسټم داسې دی چې هغه سیسټم کې دننه هغې دپاره دا ګنجایش شته چې هغې نقل کوي لګیا دي که نه نو چې ته سیسټم ټیک کې نقل به پخپله ختم شي او چې څو پورې تا سیسټم نه ټیک کړی هغې پورې نقل نشي ختمېدی. بل دا چې کوم د میرټ په نوم باندې ویل کېږي دا چې جی میرټ دی او دا د ایټا په نوم باندې او په یو نوم او په بل نوم باندې ټیسټونه اخیستل کېږي او دا ویل کېږي چې دا ډېر میرټ بیسډ او ټرانسپیرنټ سیسټم دی. چېرته د دې تحقیقات دا چا کړي دي چې دا ټیسټونه کېږي په دې کې څومره غفلې کېږي په دې کې څومره پیسې استعمالیږي په دې کې په کومه طریقه باندې خلکو له نمبر سیوا کېږي د دغې تحقیقات هم پکار دي. یعنی تر دغه ټیسټونو په نتیجه کې بچی میډیکل کالجونو ته لېږي ته انجینرینګ کالجز ته لېږي ته دغه په نتیجه کې په مختلفو محکمو کې خلک برتی کوي ته دغه په نتیجه کې په پولیس کې برتی کوي سرکاري محکمو کې برتی کوي که هغه سیسټم کې هم مسلې دي نو دا ټول پروسس او دا ټول اپوینټمنټس چې کوم دي مطلب دا دی چې دا د میرټ په خلاف ورزۍ کې لګیا دي نو تش د میډیکل کالجز او د انجینرینګ یونیورسټیز او د هغه اعلی تعلیم مسله نه راخوده ده په هغې سره سره چې په دې ټیسټونو په نظام کې کوم اپوینټمنټس کېږي هغه اپوینټمنټس هم ټول چې کوم دی نو هغې کې ډېرې لویې مسلې او ګپلې دي. همداسې ده. ډېره مننه سر وخت هم راکړو خوشحاله اوسئ. او ګرانو کتونکو دا صوبایي پخوانی وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا حیدر خان هوتي صاحب تاسو ته دغه معلوماتي خبرې واورېدې د دهشتګردۍ په حوالې سره امتحانونو کې چې کوم نقل دی د هغوی چې کوم دغه سیاسي کوم جدوجهد دی کوم سټرګل دی د بعضې خلکو خیال دا دی چې هغوی د سیاست نه سایډ ته شوي دي خو نه هغوی صرف د پارټۍ د دغه عهدې نه استعفا ورکړې ده او د هغې هم تاسو ته یو کنکریټ وجه وویله. په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ.